بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ رکو نمبر 17 او دویمه سپاره شروع کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. زرد چې اوبوي ناپوهان د خلکونه چې سسیز وګرځول دوی عن قبلتهم التي د قبلې د دوی هغینا كانوا عليها چې دوی پاغې باندې. قل لله المشرق والمغرب. ورته ووایه چې الله لره دی مشرق او مغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدایت کوي الله هغه چاته چې خوښه شي د نیغې لارې. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. او دغه رنګ جوړ کړی مونږ تاسو امت وسط یعنی بهتره ډله غوره ډله. لتكونوا شهداء على الناس د پاره دی چې تاسو ګواهان شئ په خلکو باندې. ويكون الرسول عليكم شهيدا. او چې شي رسول په تاسو باندې ګواه. وما جعلنا القبلة التي او نه د ګرځولې مونږ قبله هغه كنت عليها چې وې ته په هغې باندې یعنی چې ته هغې ته مخ کوونکې وې. الا لنعلم مگر د پاره د دې چې معلومه کړو یعنی د پاره د دې چې ظاهره کړو من يتبع الرسول هغه څوک چې هغوی پیروي کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. ممن ينقلب على عقبيه د هغه چانه چې واپس زی په پوندو خپلو باندې. وإن كانت لكبيرة او بشکه دا ګرځېدل وو ډیر ګران کار. الا على الذين هدى الله مگر نه و ګران په هغه خلکو باندې چې الله وله هدایت ورکړی و. وما كان الله او نه دی الله پاک ليضيع ایمانکم چې ضایع کي ایمان ستاسو. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. بېشکه الله په خلکو باندې شفیق یعنی ډیر شفیق او رحم کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. په تحقیق سره یینو مونږ بار بار د مخ ګرځول ستا طرف ته د اسمان. فلنولینک قبلة ترضاها. پس خامخا به مونږ وګرځو ته هغه قبلې ته چې ته یې خوښوې. فول وجهک شطر المسجد الحرام. پس وګرځوه خپل مخ په طرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم او اوس چې په کوم ځای کې تاسو یئ چرته چې یئ تاسو. فولو وجوهکم پس وګرځوئ خپل مخونه شطره دغې طرف ته. وإن الذين اوتوا الكتاب او بېشکه هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. ليعلمون أنه الحق من ربهم. خامخا پوهیږي چې بېشکه دا قبله حق ده ستا د رب د طرف نه. وما الله بغافل عما يعملون. او نه دی الله ناخبره د هغه کارونو نه چې دوی کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کچری تراوړې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. بكل آیة ما تبعوا قبلتک. هر قسم نښه نو دوی به اونکي پیروي ستا د قبلې. وما انت بتابع قبلتهم. او نه یې ته پیروي کوونکې د قبلې د دوی. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. او نه د ځینې د دوی نه تابعداري کوونکي د قبلې د ځینو. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. او کچری پیروي وکړه تا د خواهشاتو د دوی وروسته د هغې نه چې راغلی دی تا ته د علم نه. انک اذا لمن الظالمین. نو بېشکه ته به په دغه وخت کې شې خامخا د ظالمانو نه. الذين آتيناهم الكتاب. هغه کسان چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. او پیژنې دوی دا لکه څنګه چې دوی پیژنې خپل زامن یا خپل اولاد.
یعنی دا کعبه داسې پیژني لکه څنګه چې دوی خپل اولاد پیژني. وان فریقا منهم او بېشکه یوه ډله ده د دوی نه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق وهم یعلمون او دوی ښه پوهیږي. الحق من ربک دا حکم حق دی ستا د رب د طرف نه دی. فلا تکونن من الممترین پس مکېږه ته د شک کوونکو نه، پس مه جوړېږه ته د شک کوونکو نه. دا د قبلې د بدلیدو حکم په دې رکوع کې راغلی دی. د دې نه مخکې ځان په یوه خبر باندې پوهه کوي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو دپاره چې کومه قبله جوړه شوې ده نو ټولو نه وړاندې کور الله پاک په قرآن کې فرمایي چې هغه خانه کعبه ده، د الله کور دی چې دا اول د آدم علیه السلام تعمیر کړې وه، جوړه کړې وه د الله په حکم سره، او دغه قبله وه. بیا په طوفان نوح کې دا ورانه شوله، بیا ابراهیم علیه السلام د هغې تعمیر وکړو، بیا یې جوړه کړله څنګه چې موږ مخکې ووایو. او د ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم دغه خانه کعبه قبله وه. خو کله چې سلیمان علیه السلام په دغه باندې حکومت لکه قایم کو نو سلیمان علیه السلام په دغه وخت کې تابوت سکینه چې څه ته وایي هغه صندوق چې په هغې کې د موسی علیه السلام همسا وه، من و پکې، سلوا وه پکې، یعنې دا تبرکات پکې وو. نو دا یې د سلیمان علیه السلام چې کوم جومات جوړ کو نو په بیت المقدس کې، نو دا تابوت سکینه ته به بني اسرائیلو مخ کوو او منځ به یې کوو. رو دا مستقل دغه تی جوړ شوه، قبله تی جوړه شوه، او د الله د طرف نه په دې باندې هم سرانیونه ونه شوله. لهذا شرعا دا یو درست قبله وګرځېده چې بس دا صحیح ده، د بني اسرائیلو یو مرکز و. نو د ټولو بني اسرائیلو دغه قبله وه. خو په مکه کې به مشرکینو چې دی هغوی خانه کعبې ته مونځ کوو، هغوی به بیت المقدس ته نه کوو. ټیک شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه پیغمبري میلاو شوه نو چونکې د مکې د مشرکانو نه خو اهل کتاب ښه ګڼلی کېدل که نه، بیا هم تورات ورسره و، د موسی علیه السلام قوم و که نه، نو د دې وجې نه پاک نبي صلی الله علیه وسلم اول چې دی بیت المقدس ته مخ کوو. نو بیت المقدس ته به نبي صلی الله علیه وسلم مخ کوو او منځ به یې کوو، ځکه چې د پوره دنیا د امامت ذمهداري مشري چې وه نو هغه خو هم د بني اسرائیلو سره وه که نه. نو اول چې دی نبی صلی الله علیه وسلم به بیت المقدس ته مخ کوو. 14 کاله پاک نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې تیر کړل، خو په مکه کې هم دقې قبلې ته مخ کړی، بیت المقدس ته یې مخ کړی دی. پوه شوئ چې څوک مخ په قبله ودرېږي که نه نو مخې ته یې قبله یي که نه لکه مغربي، او شاته یې مشرق شو که نه، او ښی لاسته یې شمال شو او ګس لاسته یې جنوب شو. نو دا بیت المقدس چې دی د قبلې نه شمال طرف ته دی. خبره پوه شوئ؟ تاسو مخ په قبله ودرېږئ، خپل ښی لاس ته وګورئ، دې طرف ته دی، شمال طرف ته بیت المقدس دی. پوه شوئ؟ نو دې بیت المقدس ته په مکه کې د مخ کولو الله رب العالمین د هغه ځای د مسلمانانو یو بل امتحان هو. هغه امتحان دا و چې د پلار نیکه قبله خو خانه کعبه وه. پوه شوئ که نه؟ او دوی ښه په فراخ دلۍ سره د نبي صلی الله علیه وسلم پیروي کوله، او د خانه کعبې ته به یې نه مخ کوو او بیت المقدس ته به یې مونځ کوو. بیا چې کله مدینې ته نبي صلی الله علیه وسلم راغی، او ظاهره ده د مشرۍ د امامت حقدار چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت وګرځېدو، نو چې هجرت یې وکړو مدینې منورې ته پاک نبي صلی الله علیه وسلم راغی، نو دلته حالت بالکل بدل شو، ځکه چې مسلمانانو ته یو وړوکی شان ریاست په لاس باندې راغی. نو چې د یهودو امامت ختم شو، مسلمانانو له مشري په لاس کې راغلله، اقتدار وله په لاس کې راغی، نو لازمي خبره وه چې اوس به د امامت منصب څنګه د هغو نه لاړو، دغه شانتې به کعبه سي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه، په زړه کې هم په دې خبره باندې پوهه و چې چونکې دې امت له امامت منصب ورکړی کېږي نو لازمي به خانه کعبه د قبله چې د هغه به بدلیږي او خانه کعبه کېږي به. نو نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې یا 16 میاشتې او یا 17 میاشتې بیت المقدس ته 14 میاشتې ګورئ ډېر دي، د کال نه ډېره ده که نه، 2 میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم
بیت المقدس ته مخ کړی مونځ یې کړی دی. خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې اوس به د الله د طرف نه حکم راځي، نو بار بار به یې مانځه کې په دې انتظار و چې بس وس جبرائیل علیه السلام راځي، وس جبرائیل علیه السلام راځي. په دې کې یوه ورځ پاک نبی صلی الله علیه وسلم د مازدیګر په مانځه باندې حکم راغی چې خانه کعبې طرف ته مخ که، او پاک نبی صلی الله علیه وسلم تاسو په خپله سوچ وکئ چې صفونه جوړ شوي شمال طرف ته یي او دی خوا امام ولاړ او دا امام خانه کعبې ته مخ کوي، نو څنګه به مخ کوي؟ صرف په مخ راګرځولو خو نه کېږي که نه، دونه به امام راځي او دی خوا به ودرېږي، دا ټول صفونه به ګډوډېږي او د داسې لاین په ځای به په پرتو لاین شي که نه، نو صفونه به جوړېږي. نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه په دوران کې نیم مونځ کړی، 2 رکاته شوي او 2 رکاته وی پاته و چې په دې حالت کې پاک نبی صلی الله علیه وسلم خانه کعبې طرف ته رامخ کو او مونځ یې وکړو. اوس چې دې طرف ته یې مونځ وکړو نو څه کسانو چې هغو ډایرکټ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ایسته وګرځېدلو هغې طرف ته یې مخ کو، او ځینې خلکو وایي چې بس د الله رسول داسې چل به شوی چې هغو په خپل طرف ولاړو او مونځ یې پوره کړو. نو کومو 10 کسانو چې ورسره مخ وګرځو نو هغه 10 مبشره وګرځېدل. په دنیا کې ورته ایسته جنت زیری راغی. څونه بختور شو که نه چې په هر حالت کې د الله د رسول دغه کول پیروي کوونکي وو که نه. او دغه مسجد چې په کمې کې دا دغه راغی دا خبر راغی نو دی خوا پکې هم محراب دی او دې ته هم پکې بیت المقدس طرف ته یو محراب دی او یو محراب پکې خانه کعبې طرف ته دی. هغه مسجد قبلتین دی، که تاسو وګورئ د مدینه منوره کې دی، په خپله باندې هم کتلی دی، بنده ته دا ټول منظر را مخې ته شي که نه. په زیارتونو کې اکثر خلک ورته ځي. اوس چې قبله بدله شوه نو په خلکو باندې څه چلو شو؟ بس خلکو له خو جوړه شوه، سیقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اوس به بیوقوفان خلک وایي چې دا چا دی وګرځو دی خانه کعبې ته، نو خبره یې سوې. دوی د خلکو په زړونو کې څه خبره واچول د یهودیانو، دوی ورته وایي چې خبره دا ده چې دا قبله غلطه وه، نو تاسو خو 14 میاشتې دلته او هلته په دغه کې مکه مکرمه کې تاسو چې د بیت المقدس ته مونځ کوو نو دا ټول مونځونه ستاسو ضایع لاړه، او که نه هغه قبله ټیک وه نو چې وسم مخ کو نو دام ضایع شو لاړل. لکه دا کومه خبره ده؟ نو دې مسلمانانو ته به مختلف شکوک او شبهات ور اچول. خو الله رب العالمین څه فرمایي؟ ما تاسو امتی وس جوړ کړئ، لکه الله لره مشرق او مغرب دی، که الله حکم کوي چې مشرق ته مخ که مشرق ته به مخ کوم، چې وایي چې مغرب ته مخ که مغرب ته به مخ کوم. نو د مؤمن خو صفت دا دی چې به دا سوچ کوي چې ما ته خو چې الله څه حکم دی زه په هغې باندې ځم. دا خبره خو نه ده چې دا مې د پلار نیکه قبله ده او دا داسې او دا داسې، نه، حکم د الله دی، بس چې کوم طرف ته حکم دی هغې ته ځم، خبره ختم ده که نه. چا په زړه کې دا خبره هغه خو دا دغه پکې نه راوچتېږي، خیالات پکې نه راوچتېږي که نه. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې ما تاسو امت وسط جوړ کړئ. امت وسط هغه دی چې امت وسط هغه امت چې هغه غوره ډله، بهترینه ډله. پاک نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او دا کار ما او تا ته حواله شوی، بل پیغمبر به نه راځي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا ګواهي کوي چې کله په آخرت کې ټول انسانان د حساب کتاب دپاره د الله په وړاندې ودرېږي، نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې دا ګواهي کوي چې ما تاسو ته د الله د طرف نه صحیح فکر او د نیک عمل او د عدل او د انصاف د نظام د قائمولو ټیک ټیک تعلیم چې دی هغه ما پوره در رسولی دی او د هغې مطابق مې درته عملي نمونه هم پیش کړې ده. او اوس د دې نه پس تاسو د هغې دغه وی په ځای باندې ولاړ وی، لکه زه خو رالم د دنیا نه، ما خو خپل هر څه وکړه، د الله رسول به دا ګواهي ورکړي. ټیک شو؟ ویکون الرسول علیکم شهیدا، په ما او تا باندې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ګواهي ورکړي. نو بیا به زما او ستا کار صحیح، زما او ستاسو ګواهي به بیا دای چې مونږ به سیو لتکونو شهداء علی الناس، مونږ به په دې ټولو انسانانو باندې دا ګواهي کوو چې او پاک نبی صلی الله علیه وسلم چې ټیک ټیک مونږ ته پیغام راورسو، الله مونږ ټیک ټیک د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام ورسو، مونږ خپل ځان عملی نمونه پیش کړې ده. اوس ځان ته وګورئ زما خویندو، مونږ دا ګواهي ورکولی شو، ما او تا ټیک ټیک د قرآن و حدیث عملی نمونه خپل ځان پیش کړی دی. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ټیک روان یې، ستاسو ناسته ولاړه، ستاسو تلی راغلی، ستاسو ډوډۍ، ستاسو ملاسته، ستاسو د کور نظام، ستاسو د کورنۍ نظام او ستاسو د بهر نظام، ستاسو د وطن نظام
په دې ټولو کې چې ستا څونه اختیار دی هغه تا ټیک ټیک استعمال کړی دی. زما عزتمنو نن سبا خو داسې حالات دي چې د کور هم وای نه زما په لاس نه رسي، چې ستا په لاس نه رسي نو د چا به په لاس رسي؟ د هر بنده خو په ځان لاس رسي که نه. ته خپل ځان ټیک که، د قرآن و حدیث مطابق شه. ته په خپل هر وخت په هر لمحه کې د الله تعالی د دین د قایمولو کوشش کوه چې په سرنګ کې ته غواړې چې د الله رب العالمین دین قایم شي، نو په ځان خو د اختیار شته دی که نه. نو د دې وجې نه هر بنده خپل اعمالو ته ګورئ، ځکه چې په ژوند کې هر قسم وخت راځي. کله بنده په سفر کې، کله بنده په بیمارۍ کې، کله بنده په کور کې، کله بنده په یوه اداره کې، کله بنده د یو علاقې مشر شي، ناظم شي، کونسلر شي، ډېر شي. نن سبا خو M.A پی شي، یا داسې بل داسې د کور مشري ورته حواله شي، یا د دکان جایداد څه مشري ورته حواله شي، یا په روڼو کې مشر یا اختیارمن یا ډېر هر څه تاسو ټول خپل ځای باندې خپل ځان جایزه واخلئ. زما خویندو دا ډېر د یری آیت دی. پاک نبی صلی الله علیه وسلم چې به دا آیت وی نو هغه به په جړا شو، چې هغه ټیک ټیک حق رسولی و. نبی صلی الله علیه وسلم به په جړا شو. نو چې زما او ستا به څه حالي؟ ما او تا له څونه یره پکار ده چې ما او تا د الله احکاماتو پوره حق ادا کړی دی یا ادا کوو. دې ته ډېر زیات خیال وکئ. د خپلو اعمالو نه د خلکو د خوشحالۍ دپاره کارونه مه کوئ، د الله د رضا کارونه کوئ. که خلک خفه کېږي بس په حکمت سره د خلکو سره هم چلیږئ او د الله په رضا باندې خپله زندګي تیره کوئ، او د حق گواهی ورکوونکي او انصاف کوونکي جوړ شي چې د الله د دین قایم شي، چې الله د دې وطن نظام د نیکانو خلکو په لاس کې ورکي، چې شریفان خلک په مونږ باندې مشران شي، چې بدعمله او پوډریان او چرسیان او بددیانته چې پوډریان داسې چې د هغوی په چې د چا په دور کې پوډر عام شي او چرس ته مخنیوی نه وي او د شرابو او د آیسو مخنیوی نه وي، نو دغه څه شو؟ دا خو دغه بندیان په خپل هم په دې کې لکه ګناهګار شو که نه. نو الله مکه چې زما او ستا د لاسه یو کس مشرۍ ته ورسي او دا نمونه کارونه بیا په وطن کې بېحیایي عامه شي او کرپشن عام شي او سود او رشوت عام شي، نو زما خویندو دا زما او ستا ګناه ده. ما او تا پکې برابر شریک یو. الله مکه چې زموږ د لاسه څوک مونږ دغې ځای ته رسولی که نه. نو دې خبرې ته ډېر خیال کوئ، ډېر په احتیاط باندې خپل امانتونه استعمالوئ، خپلې ذمهدارۍ، خپل انفرادي عمل ته هم خیال کوئ او اجتماعي عمل ته هم خیال کوئ. په دې خبره باندې ډېر زیات ځان پوهه کوئ. بیا الله پاک فرمایي چېرته چې تاسو یئ نو مخ به په طرف د مسجد حرام ګرځوئ. مسجد حرام هغه جماعت دی چې هغه د مسجد حرام مطلب دی حرمت والا عزت والا، هغه جماعت چې د هغې په منځ کې د خانه کعبه ده، د الله د کور دغه کوټه، دغه توره کوټه ده، تور غلاف چې پې پروت دی، دې ته خانه کعبه وی. او مسجد حرام دقې جماعت ته وی چې په کمې کې خانه کعبه ده، او چې په کمې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده په مدینه کې، نو هغې ته مسجد نبوي وی. په دې کې اکثر زموږ د مشران خطا کېږي، نو ځکه مې وضاحت وکړو. مسجد حرام د خانه کعبې د مکې جماعت ته وی، او مسجد نبوي د مدینې د نبي صلی الله علیه وسلم روضه چې په خوا کې ده د هغې جماعت دی. بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا یهود، دا منافقان، دا قمقلان، دا به لګیایي. د الله په حکم خانه کعبه بدله شوه. ټول مسلمانان دقې طرف ته مخ کوئ، په هر حالت کې، په هر ځای کې چې یې خانه کعبې ته مخ کوئ. او د خانه کعبې حکم راغی او پاک نبی صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو. بیا الله فرمایي چې دوی ته ښه پته ده چې دا خانه کعبه مرکز دی او دا د پیغمبرانو ابراهیم علیه السلام مرکز دی، د الله د طرف نه، او دا قبله ده. خو د سمودې دپاره په دې هم دا بني اسرائیل پوه و. خو الله فرمایي چې دوی بیا هم ته به د دوی د خواهشاتو پیروي نه کوي او الله رب العالمین د حکم تابعداري کوي. دوی داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، لکه دومره دوی ته پته ده. خو دا قصده مسلمانانو سره دشمني کوي، ځکه دوی دا خبره کوي. مخکې خبره جاري ده. صدق الله.